سلام علیکم عزتمنو. یو څو ورځې مخکې ګلپاڼه خواجه سارا قتل شوې وه. موږ نه مې خپلې مینهوالو ډېر تپوس وکړو چې د ګلپاڼې خواجه سارا قاتلان ونیول شول او که نه. زموږ تاسو ته ټول معلومات په دې ویډیو کې درکوو. زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې وګورئ او د دې هر څه نه مخکې زه درته دا یادګي نه کوم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو سره د ټلۍ نشاني ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. عزتمنو، ګلپاڼه خواجه سارا یو څو ورځې مخکې قتل شوې وه. ګلپاڼې ملګرو وویلې دا یې ډېره بېدرده سره یې وژلې ده. زموږ ډېر هجراګان دغه شانتې وژلې شوي دي، خو ګلپاڼه چې په کم حالات کې وژلې ده داسې زموږ یو هجرام تر اوسه پورې نه دی مړ شوی. د ګلپاڼې ملګرو له پولیس راغلو چې تاسو په چا باندې شک شته چې موږ یې ونیسو. د ګلپاڼې ملګرو ورته وویلې زموږ په هغه کسانو باندې شک دی چې موږ کم کسان چې پروګرام ته بوتلي باید چې هغه کسان ونیول شي او هغه کسانو نه به بیا مخکې پته لګي چې ګلپاڼه خواجه سارا چا وژلې ده. نوالو پولیس تلي او هغه کسان یې ونیول چې ګلپاڼه خواجه سارا چې چا پروګرام ته بوتلې وه هغه کسان یې ونیول او د هغه کسانو نه یې اوس تفتیش نیولی دی او اوس انشاءالله اوس به یې پته ولګي دا چا وژلې ده. خو غټه خبره پکې دا ده چې چاحت پکې اواز کړی دی. چاحت ویلی دی باید چې هغه کسانو ته دې څه ونیولی شي، ځکه چې دا موږ چې چا پروګرام ته بوتلي هغوی نشي کولی داسې غلط کار او نه به یې وکړي، ځکه چې موږ هغه کسان زموږ یې غټ عزت کړی دی او موږ یې ډېر په عزت باندې ولیږلو، خو موږ سره دا په لار چا دغه شانتې کار کړی او د شیطانۍ نه یې کړی دی. مینهوالو غټه خبره دا ده چې اوس د پېښور پولیس په پرنس کانفرنس کړی دی او ټول ناست دي او خوا کې ورسره د خواجه سارا صدر فرزانه ورسره ناستې وه. پولیسو ویلي دي چې انشاءالله زر ته زره به زموږ دا ملزم ګرفتار کړی شي. زموږ خفیه پارټي خواره شوې ده او معلومات کوي. یو پولیس پکې دا هم ویلي دي باید چې دوی ته د وسلې اجازت ورکړل شي چې دوی چېرته کې پروګرام ته ځي نو باید دوی ځان سره خپله وسله ګرځوي. د خواجه سارا صدر فرزانې ورته په جواب کې ویلي دي صحیح ده موږ به ځان سره وسله یوسو خو چلوي به یې راته څوک، یعنې ډزې به پرې څوک کوي. زموږ خواجه سارا ته خو د ډزو چل نه ورځي. دوی د جنګ جګړې نه خبر خو نه دي، دوی خوشحالي زندګي تېره کړې ده او په خوشحالو کې ډوب دي. عزتمنو، زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو سره د ټلۍ نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.